أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وړاندې خو الله پاک د صلات خوف د یری د مونږ بیان وکړو، د سفر د مونږ بیان یې وکړو. نو کله کله پاره سفر او په خوف کې باندې بنديان عادت واخلي، بیا هغه ازادي لاغې نه غیر بل مخوکم لټي هغه مناسب دی. چې دا خو دغه وخت سره خبره وه، د سړی نه جوړې د ناستې په مونځ بیا ولا خوندور کې بیا جوړم یو لږې باندې کوي په ناسته مونځ کوي. داسې یو سړي سخت ضرورت شو او د تادی د مونځو ته اجازت څه چې خیر د مونځ زر وکړه، نو هغه وخت دغه اجازت شي، نو هر وخت خو بیا زر نه کوي. داسې نورم بلا سهولتونه کله انسان ته ملو شي، خو هغه د حالاتو په وجه داسې نه چې بیا د هر وخت هغسې کوي. نو دغه خبره دا کوي چې وړاندې خو مې ورته دا ووي چې زه د مونځ ترتیب خیر د حالاتو مناسب جوړ کړئ په دې طریقه، خو دا نه چې هر وخت تاسو ناراستي کوئ. پیدا قضیتم پس کله شي پوره کړئ تاسو الصلاة مونځ خو ځان له یو اهم شی دی، دا به یو بنده کوي که د یاري په وخت کې شي او که د امن په وخت کې شي، که په سفر او که په کور وي. د هغې نه علاوه نور ذکر اذکار دا بیا ډېر کوئ. نو د فرض مونځ د علاوه نور وخت که هغه د هرې شعبې والا دپاره نو زیات وخت په ذکر اذکار کې تېروي. چې مونځ کله پوره کړئ یادوي الله لرا قیاما و قعودا په ولاړې او په ناستې والا جنوبکم او په ډډه ستاسو. فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة پس کله چې مطمئن شئ تاسو نو قایموئ مونځ. لکه اهم کارونه په کارونو کې د مونځ قیام دی. چې کله د نورو ډیوټونه فارغ شي بیا د مونځ اقامت کی کوشش کوه. بېشکه مونځ دی په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا مقرر کړی شوی په وخت. ولا تهینوا فی ابتغاء القوم جهاد ته ترغیب ورکوي الله. که تاسو خوږیږئ نو دغه مخالف هم خوږیږي، نو چې هغې ناراستی نه کوي تاسو ولې ناراستی کوئ؟ او هغې خو بیا هم د آخرت سوچ خو نه لري، جنګ کوي. تاسو د آخرت سوچ هم لرئ، بیا هم یریږئ. ولا تهینوا او مه ناراض کېږئ فی ابتغاء القوم په طلب د دغه قوم کې. ان تکونو که چېرې تاسو تعلمون دردېږئ، پس هغې هم دردېږي څنګه چې تاسو دردېږئ. وترجون من الله ما لا یرجون او امید لرئ تاسو د الله نه هغه چې هغې نه لري. الله علم والا او حکمت والا دی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. دې رکو کې الله پاک د خپلوالۍ او د حقدارۍ یو ترتیب ښیي چې ګوره خپلولي کوه هر چا سره چې کوم د خپلوان دي، خو خبره به د خپلوالۍ په بنیاد نه کې، د انصاف په بنیاد به کې. چې څنګه پښتانه وایي چې ډانګ کوتک د علي دپاره او خبره د خدای لپاره. دا نیمه ټیک ده، نیمه غلطه ده. ډانګ کوتک هم د الله دپاره، خبره هم د الله دپاره.
خو بهرحال د خپلولۍ لحاظ ډېر وکړي خو په نارواو کې نه. انا انزلنا الیک الکتاب بېشک موږ نازل کړی تا ته کتاب لتحکم بالحق په حق سره لتحکم بین الناس دپاره دی چې ته فیصله وکړې په منځ د خلقو کې په هغې کتاب چې ښودلی دی تا ته الله او مه کېږه ته للخائنین خصیما د خیانتګرو پردار. ختم پردارۍ او جګړمارۍ ته وایي. نو د خپلولۍ په خیال د چا سره جګړه کې مه ودرېږه. د خپلولۍ په خیال پرداري مه کوه. که د هغه حق جوړېږي پرداري ورسره وکړه بیا هغې کې ثواب ډېر او چې کوم خلک بیا خپلولي ته له منځه وځي عام خلک شو یو قسم بنده دی بل خیانت کوي نو د هغه خیانتګرو پردار مه جوړېږه. بنده خیانت وکړه ګناه وکړه نو ته د هغه پرداري مه کوه. هغه دپاره تاڼه تحصیل مه کوه. واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه. وځي کې واستغفر الله مخاطب صيغه ده امر دی. اوس چاته وایي نو بعضې علما کرام وایي چې دا د خاین ته وایي ځان له پردارۍ مه ډوروه ځان له ملګري مه ګوره الله نه بخښنه غواړه چې الله ته لارې پوره وکړي. او بعض علما کرام وایي چې دا واستغفر الله دا امر د نبي صلی الله علیه وسلم ته. د نبي صلی الله علیه وسلم خو څه ګناه نه و کړی. هغې جواب دا دی چې د استغفار دپاره ګناه ضروري خو نه. هسې مو یو سړی استغفار وایي خدای خیر به وایي. یو سړی یو ځای کې تکلیف محسوس کړي خدای خیر به وایي یا الله خیر به وایي. بیماری پې راشي بل څه راشي خدای خیر به وایي. یو سړی ښه روغ رمټ دی ښه حالت کې دی نو هغه به ګنې خدای خیر نه وایي څه. نو کله کله د هغې مقاصدو نه علاوه چې کم د ګناه یا دغه د پکولي تعبدن هم استغفار ویل کېږي. د نبي صلی الله علیه وسلم که کوم استغفار وایي یا ورته امر دی نو دا تعبدن د عبادت په بنیاد باندې هغې څه ګناه نه کړي. واستغفر الله نو که امر شي نبي صلی الله علیه وسلم ته نو بخښنه غواړه د الله نه. او واستغفر الله چې عام شي نو هر مسلمان ته خبره شو لکه څنګه چې لا تکن للخائنین خصیما هر مسلمان ته دا خبره چې ګوره د ګناهګار سړي پرې مه کوه د خیانتګر پره مه کوه او الله نه بخښنه غواړه. او یا چې د خیانتګر سړي ته به پرې کې نو الله نه ورته بخښنه ونه غواړي خدای د ده له هدایت ته مخه کړي. یو خپلوان دی یو سړی دی ملګری دی پناه لګیا دی نو چې ته ورسره ټوپک رالی او مرګتیا کې نو الله نه ولا بخښنه وغواړي خدای دې ته معافي وکړي دی د ټوپک نه بېغمه شي یا بېغمه شو ته خود بېغمه شو. نو واستغفر الله بخښنه وغواړه د الله نه د ګناهګار دپاره په ځای دی چې دې پره وکړي. بېشک الله بخښونکی مهربان دی. ولا تجادلن الذین یختانون انفسهم او مه جنګېږه د هغه خلقو طرف نه چې خیانت کوي خپل ځانونو سره کوم ګناهګار دي د هغوی پره مه کوه په جګړه کې. بېشک الله پاک نه خوښوي من هغه څوک کانه چې خوانه نسیمه خیانتګر او ګناهګار. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله دغه خلق زمان الله وایي نه شرمېږي د خلکو نه شرمېږي. یستخفون من الناس پټوالی کوي د خلقو نه چې یو ګناه کوي یو کار کوي نو شرمېږي په پټه کوي. ولا یستخفون من الله او پټونه نه کوي یعنی نشي کولی یعنی په کار دي چې دا ګناه پرېږدي نو ایا نه کوي شرم نه کوي د الله نه. او حال دا دی چې خلک خو به کله یې کني نه الله خور و خسره دی. وهو معهم او دغه الله د دې سره اذ یبیتون کلم چې دی پټې مشورې کوي ما په هغه قسم لا یرضا چې نه خوښوي الله پاک من القول کوم وینا نه. وکان الله بما یعملون محیطا الله دې په اعمالو د دوی احاطه کوونکی. د دوی اعمال د الله په قبضه کې دي. وسونه پروګرامونه وکړي هر څه ولا الله ګډ وډ کړي. که چېرې دي
ناروا لار اختیاري ها انتم هؤلاء جادلتم اوس کوم خلق پناه خبرګتیا کوي د خلقو الله وایي چې د دنیا کې خو به د قانون تو خلاص کې پټ کې دبل چانه به اخلاص کې پټ وکي قیامت کې وسره کې معنی به څوکلاتي ها انتم ایتاسو هؤلاء دا خلق جادلتم عنهم چې تاسو جګړې کوي د دې په باره کې عنهم د دې طرف نه وکالت کوي د دې طرف نه په دنیا کې نو پښتوک دې چې جګړه وکړي الله سره د دې طرف نه پر د قیامت من یا سوق به یکون شي علیهم پدوی باندې وکیل دوی سوق به وکالت کوي نو ومن یعمل چام چې ګناه چې عمل وکړو سو اند ګناه او یظلم نفسه یا ذاته او کذان خپل سره سو ان ګناه کبیره او یظلم نفسه صغیره یا سو ان ګناه هغه چې داغه تعلق دبل سره متعدی ګناه شو او اسمن مراد دا چې سره ځان سره ذاتی سره بل ډبر کی دا د بل د مقبل سره ګناه او یو سره ځان لپټه ګناه کی د ځان سره ذاتی نو من یعمل سوءا چې عمل وکړ د ګناه او یا ذاتی وکړ ځان سره بیا بخنه غواړي د الله نه او به مومي الله بخون کې مهربان او چې کسب وکړ د ګناه فإنما يكسبه پس بشک دا کسب وکړ د اعلی نفسي په خپل ځان له پندیر الله یې مولا او حکمت والا دی ومن يكسب خطيئا او اسما یو بندې داغه یو کارو شي یا چې بغلطه وشي یا فقط وکړي که بغلطه ته شي هم د نشي او که فقط کړي هم د کړي ورستو په انجام راشي د بیا د کوشش کوي چې په بلی ورته وي چې د خلاص نو الله وی دا په بل چا ګناه وکړه او خطا وکړه او تمت دملا په بلو تړ دا خو لا نور ګناه پسه ګناه وکړه ومن یکسب چې کارو کو کسب کو د خطا او اسمن یا د ګناه سړنه غلطي وشو په خطا سره یا غلطه وکړه اسمن فقط سره په ګناه سره په کار چې دا وی چې دا ما کړه الله نه معفو وړ انساني حق پکې دا شو هغه نه معفو وړي څه پیسې له وسره کی په بل نه ورته پی ثم يرمي به او بیا دې وولي په دغه باندې بری سره وروي ته پی په ګناه په قد احتمل په تحقیق سره د اوتړو بوستانن توماتو اسم مبینا او ګناهکارا او په چرنه فضل الله پتا انبیاء علیهم السلام الله پاکي پورا نگرانی کوي په انسانانو کې او په پیرانو شیطانانو کې وړر مخلوق د شي هغه خو کوشش دا کوي چې د انبیاء کرام نوم د خپل خبرونه بند کړي پروګرام دوی راګډ وړي نو الله پاک فرمایي نبی اسلام ته چې ما په رحمت پتا دی کني داخله پتا گمراه کوي کته دې طریق پریدم ولولا فضل الله کچرنه فضل الله پتا او رحمت دا لهمت طائفه منهم خامخا قص کړو یو ډلې د دوی نه ايدلوا کا چې دوی دي خطا کیتا یو پیسې راغلی و نبی اسلام له راوړو چا په خپل ولای کولی او چا په نور سفردارای کولی چا په روان سفارشونه کولو او کوشش دا و چې فیصله د مجرم په حق کې په داسې شکل کوشش چې مجرم پکې بچ او هغه بچ کېدو قابل نه و نو په دې فیصله کې خطا کول وختل دي خلکو خو الله وایي د خپل پیغمبر باندې نو په رحمتو څوک نشي خطا کولی او که څوک د پیغمبرانو علیهم السلام د خطا کولو کوشش کوي او ځان خطا کوي وما يدلون الا انفسهم دې نشي خطا کولی مگر ځان خپل او ضرر نشي درکول ته تدې شي او نازل کړي پتا باندې الله کتاب او حکمت وعلمک ما لم تكن تعلم وعلمک او تعلیم کړي تاسو اما دا خبرو لم تكن تعلم چې نو ته چې ته پوي دی الله پاک ارچاته داغه شان مناسب پوي ورکړي که بندای چې هغه پیدا شي نو به سم نه پوي ورو هغه ډېر پنونه کارونه هنرونه ځکه وګور الله ولا علم ورکړي چې مخکې نه وترني دې ته علم غیب نه وي باندې خلک دې علم غیب ثابت دي او چې ګور خدای پاک نبی اسلام ته علم ورکړ چې هغه سره نو دې کې دا
علم غیب ته نشي مراد کې دا خرچه ته خدای پاک عمر ورکړي او چاله لک چاله ډېر نو دا واضحه خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د هر چا نه سیوا علم ورکړي او ورکړي خو علم غیب ځان لشي لکه انسانانو کې سړی وګوري یو سړی د 500 کالو شي پیسې هم نه پیږي یو سړی د 15 کالو او بار کار کې بدا تجربه دا خدای د مور څخه ټکنی ده کړي دا خو الله تعالی علم کما لم تكن خبره الله تو نو علم کما لم تكن تعلم او کوی درکړه الله تعالی تداغتی چې ته بنه پیری علم درکته تداغتی چې ته علم نو او دې په الله پتا باندې غټ لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف نصح بین الناس غنا غنا راجم کېدل عموما دا به پیدي نو پدې کې کومه کوزه غنا بدسي چې او د پیدي نو من جمله دا غي نه یو دوی غني الله دې چې دا درې غني د پیدي دي او پدې کې دا شرط دی چې نیت پکې د الله رضا دی خدای الله رضا پکې نشو نو هغه به پیدي کی نه کومه غنا غنا چې یو سړی امرو کې د صدقې امرو کې د معروف او صلح راوړي په من دخل نو امر په صدقه او امر بالمعروف ده چې یو سړی چې هغه اراده د سرور کا سکینو او د جمعات کې دا کار د څنګه چلو نو خدای مخه راجم شي چې د جمعات متعلق خبره نو هغه د صدقې یو کار دی امر بالمعروف یو کار دی نو د خلک راجم شو دغه په اخلاص سره جمع کیږي دې خو صدقې ترغیب ورکړي چې دون پیسې راټولول پکار دي یا دې محله کې د پلان کې شریف غریب دی یا بیمار دی عمل شو نو راځي چې در پاسه پروګرام یو دې لپاره خلک راجم کیږي یو د معروف لپاره خلک راجم کیږي چې د تنقیده کې د نیکه کار کمې دي دې کې تبلیغ کار نه کیږي دې چې ګشتونه پرده کیږي او تبلیغي ګروپ پکې پیدا کړي یا دې کې کورونه ډیر شو نو جمعات څخه پروګرام نشته نه خلکو نمونه قضا کیږي یا لري دې اکثر جمع قضا نو چې دغه څه پروګرام نو د نیکه د یو کار بنیاد خودو د پر خلک راځي او یا د صدورو کسانو په منځ کې نه لګي یو کس د صدورو کس راځي کی چې راځي چې جرګه جوړو چې دې کې چمنډه کړو اوس دا راځي کې دل درې دا د خیر راځي کې دل خدام الله مشروط کوي په یو پنیت سره چې کوشش سره صدقې امر کې خپل منیټری قائم امر بالمعروف کې خپل منیټری قائم او جرګې جلسې کې خو پکې پیداوار یا منیټری کوي نو دغه پښتاونه شو اکار وو شو د صاحب بونه شو نو لا خیر فی کثیر نشته دې پیدا پډېرو جرګو کې پډېرو میټینګونو کې الا من امر بالصدقه لیکن څوک چې امر کوي د صدقې یا د معروف او یا د انصاف په منځ خلکو کې نو دا کارونه دي د پیدا خو بیا چې دا چا او کو د ثواب په خاطر ثواب به علي اکا خو په دې دی و من يفعل چا چې وکذالک دا کار ابتغاء مرضات الله د تپاره د طلب د رضا الله نو دغه د فارم پیدا مشو پسو په پزر دا نوتی مونږ ورکو ته اجرن عظیما اجر غټ او چا چې نه پرمانیو کړ د نبی صلی الله علیه وسلم رسول داغینا چې واضح شوه ته هدایت د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو مخالفت کې سره دې پته وته لګیدا ويتبع غیر سبیل المؤمنین او دی ور روان شو په لار د بیمانه خلکو غیر المؤمنین غیر سبیل المؤمنین ایمان ولا بی ایمان ويتبع دی ور روانيږي غیر سبیل المؤمنین پنلار دا کسانو چې د ایماندارو د ایماندارو په لار نه بلکې د بیمانو په لار روان شي نو چې دا غلا خو خی نظیم ورته او خوشی کوم چې دا ورده په نو وليه مونږ ورواړو دلرا ما هغه ته تولا چې دی وروړي او یا د چې دنیا کې د بی دینه لار اختیار کړه نو وليه نو مونږ بمواړو دلرا په آخرت کې ما هغه ته تولا چې دی وروړي دي نه بده کوم وروړي دي په دوزخ راته به مخکړي بس ور داخل به ور داخل به کوم دلرا دوزخ تاوډیر نه کاري دغه دا پته بشکل لنه بخي دا چې شرک وکړي شي داغه سره بخي هغه چې غیر د دین علم یې شاو عام چاله چوغړي او من یشرک بالله یسوک چې شریک وکړي الله سره فقط ضل
په تقی سره د خطا شه ضلالن بعیدا په خطای لري سره او څوک چې د الله نه غیر د بل چا عبادت کوي نه خو بخامخه مخلوقاتي بس مخلوقاتو عبادت کوي په مخلوقاتو کې بیا چې څوک د چا عبادت کوي نو دا څوک خدای اعلی درجه د مخلوقاتو عبادت کوي د ملائکو عبادت کوي د انبیاء کرامو عبادت کوي د اولیاء الله عبادت کوي نو څه شي نه دی وداغه مخلوقات خو په نفسه خو لوی هسته دي خو څوک چې وګوري هغه د غوا عبادت کوي او څوک چې وګوري نه د مارانو عبادت کوي او څوک چې وګوري نه د بوتانو عبادت کوي او څوک چې وګوري د خدو عبادت کوي ای بوتانو کې بعض بوتانو مجسمي اله خدو پشاني نو الله پاک فرمایي چې د ډېر خلک په هغه کې بیا ډېر کوزي مرتبه تراش نو ای يدعونا دین را بلی غیر دالانا الا اناسا مگر زنانا هغه بوتانی چې نو هغه مجسمی د خدو په شکلی په جایګر ته چې لړای په دې کې ایلاس او یا اناس هغه بوتانی مؤنثي غواګانی د غوا عبادت کوي و ان يدعون الا شیطانا مریدا او دین را بلی مگر شیطان سرکش څوک عبادت کوي شیطان نیخ پنیغه چې نن سبا اوسم په يهوديانو کې دسي او د امریکایانو کې دسي یو ګروپ پیدا شوی دی چې هغه نیخ پنیغه د شیطان د معبودیت او د عبادت دعوت چلی دا یو ګروپ اوس په کله کړو دی او د حقوق په خوانه لعنه الله حال دې چې پلنت کړی دی شیطان لره الله پاک چې په خپل شیطان شي او لعنتی شندغه عبادت کو چل څه پیدا ملو شي او بیا د شیطان دام ویلي دي چې لا اتخذنا خامخاب نسم تا په بندګانو کې نصیب مفروضه سیسا پرس کړی شوی یعنی عیسی مقرر عیسی مستقل شیطان ما ته دا ویلي شیطان چې کله را شړن الله ته وایي چې زه په دې کې خپل اورډر جوړوم او دی به ته عمومي اکثر چې به ناشکرستانه شکر به ناشکر شو الله د بندګۍ نه ځان وباسي شیطان بندګۍ کې ځان داخلي دا خبره مخکې د شیطان کړې و چې زه بس په دې بندګانو کې ځان مستقل عیسی مقرر کوم نو ولا ودلنهم او شیطان دا ویلو چې زه به گمراه کوم دوی ولا مني انهم او خامخ بل تمناګانی وره شوندې ته پدل کې ولا امني انهم ولا امرنهم او خامخ به امر کوم دوی ته نو په دایبت کنا دان العام دی وکټ کوي وګونه د سارو مشرکان چې د خدای عبادت کوي یا خدای غبطان د خدای عبادت او یا د غواګانو عبادت او د ملائکه عبادت څوک کوي زنانه غني ودا د الله لونه نه وي څوک د شیطان عبادت کوي نیخ بنیغه او د شیطان چې کوم عبادت کوي دی وسم بس دغه کې نغه ته معبود الشیطان د شیطان عبادت دیونه بیا چې شیطان دا ویلي چې بدیر کې خپل عیسی مقرر نو هغه عیسی مقررول په دې شکل چې دا غټ ګروپ بدلان دا خپل مرګري کوم او یا په دې شکل چې د دې په مالونو کې د ماډي رئیسي شیطان د فار بډیر خرج کې د الله لپاره ولکې او زه به دې گمراه کوم او ورته ول تمنا غنې چې روان په گمراهي او لکه به دا تمنا غنې چې خدای معاف کړي الله برته ټیک دی چې الله معافي وکي خو چې ایمان نه په خړې خلاص نشي کنه نه د ایمان نه سره خلاص شي او غلا دا سوچ کوي چې ما به خدای بخي بیا خدای بخنه سوال پاتې نو بیا شیطان دا مې چې زه به خلکو ته امر کوم نو دیبا پلیوبت کن اذان لنعام دیبا کټکای سا وګونه د سارو وګونه سارو کټکول څوک دا مفهوم بیانې چې د الله د نوم نه علاوه د کوم بوتانو په نوم به اومنل یا اوسم چې کوم علاقو کې دا غریوالي نالامتن اغي وګ یا یو یا دوه یا چې طریقې یاد وسرو کی نو وګ ولوشته یا ټیکټ کی نو مخالق ته دا پته لګي چې دا د پلان کې بوت شکرانه نه احترام او یادالی چې پر عبادت کو نه ځان لنام پس خامخا بکټ کوي وګونه د سارو ظلمن
باندې بندای چې هغه د ساروي سره هیڅ قسم لې پینسو یا اړوي نه ګندې پوریږي ساروي له پداسې انداز کې اورب ورکی چې ساروي خو بيش نشي کولای تا انو ته خبره شي کنځل کولی شي دوی ګندې ډو خوږیږي نه نو دغه ظلمن ساروي نه اندام پرې کوي اصل او بیا د سور د پاره تکله وګونه پرې کوي څوک د سکونه وګونه پرې کوي و چې دې بد شي نو وګونو پرې کېدو سره بس بد شي او که بد شي بد دي شي نو ظلم په شکل کې د سارونه وګونه پرې کول او یا د عقیده او د عبادت په شکل کې چې د بت نظرانه ده د سارونه وګونه پرې کول اذن له شیطانی کار دی بل دا چې ولا امرنهم او خامخا به امر کوم دوی ته نو فلا یغیرن خلق الله فلا یغیرن پس دی به بدلی سبب بدلی خلق الله خلق د الله اوس د دې مراد سره سو کوئی چې د خلق نه مراد خلق د شکل صورت او سو کوئی چې د خلق نه مراد هغه فطری دین نو فلا یغیر شیطان وی چې د ودی د کوشش باندې کوشش کوم فلا یغیرن پس دی به بدلی خلق الله هغه دین د الله اذان نو خپل دین جوړ کی پاغي عمل کوي او کوم د الله دین او پرید او یاد لري چې په لا یغیرن خامخا بدی بدل کی خلق الله هغه شکل چې ور کړی دی ته الله لکه ګیره ور کړی نه به اخري او کوم د نارینه شکل ور کړی او د خزو او خزو مې د خزو شکل ور کړی نه بدن نارینه جوړ کی زنانه روانه او د سړو وجه قطع غونته جوړ کړی هزارین د سړو پشانو او وسلم داسې اندازه کې راکړل کسلو پشان نبی رسول الله مولida نو ډیر بلې پیوګل ډیر هغه متعلقي ډیر وعیدو چې ګور دې ځان سړی جوړ کړی دا ګور نو بدم ښکاری کوم سړی ځان د خود پشان کې نو خلک ته جنې خولې وای نو بد لګي او کومه خزا ځان د سړو پشان کې ناغم بدلېږي نو دغه شکلونه بدلول دام شیطانی کار دی دا خوې د نارینه لپاره زنانه او زنانه لپاره د نارینه په زور اختیارول دام شیطان کار دی او فطری دین او خوې اخلاق بدلول دام شیطانی وسوسه نو په یغیرن په سمخابه د بدلی تغییر براولي په شکل کې چې ورکړی دی الله یا په دین د الله کې بدعات بکې رسومات بکې او شکل به دین ورکې به دین نه ومن يتخذ الشیطان ولیا چا چې وګڼو شیطان لره مرګره غیر د الله نه په تاقی سره د تاوان شو په تاوان ښکارا کې تاوانی شو په تاوان یو کو په تاوان ښکارا سره یعدهم ويمنيهم یعدهم وعده کوي دا شیطان د دوی سره چې طالب الله جنت درکې الله بخون کې مهربان دی او دا اخر کې توبه وکړه اخر کې دا څه پته لګي چې په ما اخر کړه راځي یې سړی اصلي خدای له اخر سل کاله مقرره کړي چې د سلو کار شم بیا به توبه وکړي او سل کاله پس هم نو بس نو څوک سلو کال ته خو نه رسي نو د هر چا په دین کې دای چې دبا دا کار دا ګناه کوم او د چې اخیر عمر شي بیا توبه وکړي دا اخیر عمر چا څه پته کله اخیری چې نن ورځ اخیر دا کسل کاله پس اخیری ده خو بیا شیطان دا تمناګانی کوي ويمنيهم او تمناګانې چې دیتا پدړه کې وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وعده نه کوي شیطان د دوی سره مگر د دوکي دا کسان ټکانر دوی دوزخ دی دی باندې امید دینه محی ساده د اخلاصي او کسان چې ایمان لري او عمل صالح وکړي زرد چې داخل بکو موږ دلته جنتونو ته چې وایي ودلان راغلي نیرونه اوسیدونکو وي پاره کې همیشه وعده د الله رشا او څوک درشتن کې د الله نه قیلن په وینا کې یعنی نشته وليس بیامانیکم ولا امانی اهل الكتاب وصلی الله واستاسو او د اهل کتاب په تمناګانو خبر نه او تاسو نه مراد څوک دی څوک کوئی چې د الله مونږ ته وي مؤمنان ته چې مؤمنانو چې ځان ته ایمان والا وایي خبره وګورئ تاسو په تمنا نه کوو نه تلم په خپل کتاب به تلم اهلی کتابو ته وایي چې اهلی کتابو تاسو په تمناګانو به خپل خبره نه تلم دې په خپل کتاب په خپل تل به تلم نو څوک چې کوم مخاطبه زمونږ امت سره ده چې مونږ دې سمجو او څوک چې کوم مخاطبه
د قریش سره قریش ځان په حق غاڼو اهلی کتاب او يهودانو انسان ځان په حق غاڼو نو الله وتعالى چې لیسا بیامانیکم نه د خبره تاسو د امیدونو مطابق او نه د امیدونو د اهلی کتابو او خبره پدې ده چې چا عمل کو سو اند ګنا جوجه ذبیه بدل ور کې دي شدت داغي پاغي سره که ارچا ګنا وکړه داغي مناسب سزا به مومي چې توبه ته ونه باسي ولا یجد او دې ونه مومي له ځان د پاره غیر د الله نه ولي جن څو کارساز او نه امدادي او چې عمل وکړي د نیکه چې غناري نه او یادن نه خو وهو مؤمن دا پکې شرط دی چې د ایمان والي په ولای کې دخلون الجنه پس دا کسان دي چې داخل بشي جنت ته ولا يذمون النقيرا او ذاته به سره نکړي شي لغونتا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وصالح کتابو زمونږ دین غره دي او قریش وای دین دین غره دي دوړ و په نوم د ابراهيم عليه السلام یې خو ده نو لاو چې دا ټیک ده چې د ابراهيم عليه السلام د دین په شان غره دین خو بل نشته لکه چې وسړی خو پر شاخ پر کی کنه نو هغه دین په پسې مانو کې بیانو په ګوتکاو چا محمد صلی الله علیه وسلم ومن احسن او سوق دي ډیر کولې دینن پتا بيدارې کې په اعتبار د طریقو د دیندارۍ سره سوق دي کولې ممن دا چانه اسلم وجهه لله شي هغه تابعدار کی ځان خپل الله لپاره وهو محسن او دی اخلاصي د اخلاص په خیال چې څوک د الله رضا مونده لپاره مخکي نه د دې مخکېدلو نه د دې تابعدارانو غوړه تابعداري بل اچا کې دي چې چم او بیا چې ګوري طریقې د چا مطابقي د ابراهيم عليه السلام د ملت وتبعوا د تابعداري کړي د ملت د ابراهيم عليه السلام حنیفن چې معتدل دي دین غوړه څوک بل ایسو کوم نشي ځکه چې د ابراهيم عليه السلام طریقو داسې دي چې خدا غدي او داغه مقام داري چې واتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ الله او ونیولې دی الله پاک ابراهيم عليه السلام لرا خليلا دوست خاص ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او دا الله دی هغه څه چې پاسمانونو کې دی هغه څه چې په ځمکه کې دی الله پاک په هر یو څه باندې احاطه کوون کې دی ويستبتونک فی النساء زنانه مبارک خو احکام ذکر کړی شوی او بیان شوی دی بل او کله کله بیا مې بندر دوباره کړه تاسو په دې خیال شیخ یو بند تاسو کی ناغه ته وضاحت شي خو بل خو په مقانی ناغه بیا غته تاسو ناغه ته چې دا وخت کوم خبر ده تاسو دغه ده یاداري چې سړی خبره تاسو کی خو میاش نه پس بیا تاسو کی مطلب دا چې را خبره بدله پدله کې ترمن تبديل به پکې راغلی نه که چا په دغه خیال تاسو کړی ناغه ته جواب ورکړي ترمن تبديل پکې نشته اسمه غدړه خبره نو د دې آیت نمخ کې چې کوم احکام د زنانه مبارک نازل شو دوباره بیا سبق پر چاته پوښتنه کوي بیا الله خبر ورته کوي چې قل الله یبتیکم فیهن وما یطالب الله به ته فیصله درکړي او دا کوم چې لوستل کیږي کتاب پتا سو ګن چې دې کې دا کوم ذکر دی بس دا خبره ويستبتونک او دې تاسو کې استانه پتو غالستانه په نساء په بارا د زنانو کې د حقوقو د زنانو کې نو قل وتو وایا الله یبتیکم الله به فتوا درکړي تاسو ته فیهن په بار د دوی کې چې کوم ضرورت راځي او خبر وته کوي او یاد لرئ چې قل الله یفتیکم فیهن یفتی مضارع څخه غلا نو کله مضارع په معنا د حال باندې دا ماضی باندې راځي هغه ته حکایت د حال ماضی وي نو توای چې دي سان تاسو کوي زنانه مبارکي نو ته چې بس الله پاک فتوا خبر ورکړي کنه خبر درکړي مطلب چې درکړي ده کنه چې کوم ملت ابراهیمی کې ذکر را خبر یبتیکم فتوا درکړي تاسو ته پیهن فبارا رخذو کې وما او هغه سیدم وضاحت کوي فتوا درکړي تاسو ته هغه مسلې یتلا علیکم چې رسول کې دي شي پتا سو په کتابي فدی کتاب کې پیتام النساء پایتیمانانو زنانو او کې لا فبار داوی کیانی لا توتونهن ما كتب لهن لا توتونهن چې تاسو نو ورکوي هغه ته ما هغه حقوق كتب لهن چې مقرر کړی شوی داغه لپاره نو الله تعالی بیان کوي چې دا ورکه او
وترغبون ان تنكحوهن وترغبون او رغبت کوي ان تنكحوهن چې په نکاح دی واخلې دوی رغبت ترغبون ترغبو يرغبو رغبت فصله کې کله ان راضي نه کله عن راضي کله من راضي دې کې په یوم نشته او کله اله راضي کله عن راضي کله من راضي نو چې کله په معنا د الاشي په معنا د مینې شي ترغبون الیه تاسو مینه کوي هغه سره او کله په معنا د عن او د مین شي ترغبون عنه ترغبون منه نو په معنا د نفرت معنی اړول کیږي دې کې یوم نه ذکر کړي چې نه ذکر کړي د مفسرین تقدیر کوي څوک دا چې تاسو نه خو خوي خدا کار نه باندې الله پاک داسې لګي کړي او څوک دا چې تاسو خو خوي په دې وجه نه خو خوي چې خپل ذاتي مقاصد پکې نه کوي نو ترغبون یو معنا دا شو چې وترغبون ان تنكحوهن تاسو خو مینه ساتي چې دې په نکاح واخلې وګوره حق نه ادا کړی او یو دا چې کله مرابط په معنا د نفرت شي نو بیا په کې من مقدر کیږي وترغبون من ان تنكحوهن لکه یتیمان غریبان زنانه دي مستحضرانو نه غواړي چې دای په نکاح دغه مالی نشته نو وترغبون تاسو مخړوي ان تنكحوهن چې سره نکاح کې یعنی نه خوښوي والمستضعفين من الولدان کمزور او ماشومان په بارک نه تعالی حکم درکې وان تقوموا بالذي خبر حکم درکې الله چې قائم شي تاسو یتیمانو بارکې په انصاف سره یتیمانو سره ډیر انصاف کوي او څه چې کوي تاسو نه کینن الله پاغي باندې پوي دي